کتونکو سلامونه. امید ساتم چې ټیک ټاک په لب خان شیرپو تاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر دی. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې هر انسان د خپل وسه پورې پړ دی. د چا به چاولې وس کېږي، د چا به اوبه وس کېږي، د چا روجماتي وخت کې شربت وس کېږي، د چا به د قجوري سیسه وس کېږي. او د تبلیغ کې په 6 نمبرو کې موږ ته یو خبره کوي وی چې د قجوري سیسه د الله د رضا د پاره ورکړل وی الله پاک د خود د غیر عمره ثواب درکوي. مسله څه ده؟ مسله دلته کې دا ده چې بنیتي ده او بغض دی. هغه د الب خان شیرپو سره دی، په سیاسي لحاظ سره دی. الب خان شیرپو به په څه طریقه باندې منګه بدنام کو او څنګه خبرې به پیو کو. خبرو مقصد او مرام مدار ګرانو کتونکو چې زما څه پروا نشته دی، خدا اسی دا خپلو مینوال سره شریکو مجه تاسو په دې پروا مه کوئ. الب خان شیرپو په اوا کې بل ډیوړي د ټولو نه زیات تنقید داسې په لومړي ځل په ما نه کیږي، دا د 2018 نه کیږي. او د 2018 نه واله تر نن ورځې پورې چیلنج کومه چې زموږ رکار دا بچانی کړي. هغه کې کورونه، هغه کې جماعتونه، هغه کې سلایي ماشینونه، هغه کې مدرسې، هغه کې علاجونه، هغه کې تعلیمونه. او غټ نه غټه خبره څه ده؟ د 100 نه زیات مې جنکۍ واده کړي، د 100 نه زیات مې جنکۍ واده کړي. او دې دفتر ته راځي او په دې دفتر کې ورله نکاح تړمه. اکثر دا مټۍ ډبې چې کم دی نو هغه هم زما وي. زما شاته چې کومې زنانه وینې که نه الحمدلله دې کې داسې زنانه راځي چې د هغوی د لوریانو نکاح او د هغې ذمواري ما اخیستې وي. او زما فارموله خو هر چاته معلومه ده چې 15 مرلې کور نکاح او 400 ده، هر چاته معلومه ده. څوک وي موږ چې یو تورسرې په سر باندې لاس کېږدي. اوس کوم خلک چې دا خبره کوي چې د تورسرو بېعزتي او پښتنې داسې او پښتنې هغسې الله دې کي الله دې کي. دا خپل رب نه مې دا سوال دی چې کوم خلک دا خبرې کوي چې دوی خو یو په خپل کور باندې نظر وساتي او یو همدغه شانتې د دې تورسرو خیال وساتي. دا نن چې کومه خبره کوي خدای دې کي چې تر مرګه پورې پړه کې دا یوه خبره وي چې تورسرو به بېعزتي نه کوو، تورسرو ته په بد نظر نه ګورو، تورسرو نمبر چې ورکړي نو بې ځایه کالز به ورته نه کوو. بس خدای دې کي چې دا کم خلک نن موږ ته ترغیب راکوي چې پښتنو له ته صرف روجې ورکې، پښتنو له صرف دا د دې ښځو نه تپوس وکړه چې دوی دې روجو ته څومره خوشحاله دي او دې ته څومره پورې انتظار کوي. بیا خو هم ډېر خلک خفه کېدل، هغوی وي تپوس ته مه کوه داسې ورکوم. نو زه به دوی ته دا وایم چې روجې والې وځئ ښه یو ګوتی والې دې ځای نه والې مورې والې دې ځای نه یو ګوتی شابې او نورې به بیا موږ خپلې خبرې کوو. دې نه مخکې الحمدلله موږ 2 سټیپ وچلو د وچې سودا. موږ به بیا لا یو راځو د مانځه نه پس چې کوم دی د دغه روجو سلسله به رواني. چاولې دا 400 ډش دی او دا چې کله روجماتي کې تاسو ته دا ډش پروتي که نه او دا خوري نه دی بیا له مزره ګوره دا زنانه ځي که نه هغه زنانه هغه دي نورې را روانې دي. دلته کې به ځي او راځي به دلته کې به دا سیسټم دا روان وي. ټول انصافو کې یو والی ښه. نو ګرانو کتونکو ویډیو د سره شیر کې الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ډېر خلک کالونه کوي. نمبر دې څه دی؟ پیسې درلیږمه، امداد د سره کومه، دومره م راغونډې کړي دي داسې هغسې. نه د چا نه غواړم نه په چا احسان کوم او نه د شهرت لپاره. الب خان شیرپو الله پاک ډېر شهرت ورکړی دی. نن خو چاته هم د ویوز او د لایک ضرورت یې نه هغه به الب خان شیرپو پسې خبرې کوي. ما به یادین هغه ته به ویوز او لایک ملاویږي. د هغې غټه وجه څه ده؟ زه په ریاست او په سیاست باندې تنقید کوم. زه د دې خلکو د دې حکمرانانو چې په دې صوبه کې حکومت کړی 10 کاله 40 ورکړي نه دي، نن هغه خلکه چې په اربو روپۍ هغه کنزلمارو له 15-10 روپۍ وتلې هغه خلکو الریډي زه ټارګټ یم. نو هغوی ویوز او لایک او د هغوی کنزل هغه روان وي. څه یې وکړل؟ قام له یې څه وکړل؟ نو دغه یو سیسټم چې کوم دی نو دغه روان وي. بچې روج دې واغستې زه شاوخه ماتې زار زه. نو انشاءالله دغه سلسله به مخ په وړاندې بوځو. ګینې زه دې زنانو ته اوس وایم چې خبرې کوي دا دې ویډیو دوی چې د کور نه را روانېږي نو دوی په دې سوچ راځي چې الب خان شیرپو به ما له سره کوي
الف خان شیرپو به مال سره کوي او زه په دې نیت باندې چې کوم دی نو هغه به زما به ویډیو کېږي زما د اواز به هم چې کوم دی نو دا به بل خواته ځي دوی خو په یو ښه نیت باندې ته راځي ځکه چې زما سیسټم داسې دی چې زه بغیر ویډیو چاله څه ورکوم نه او دا اوس نه خو څوک مې اوس دا ویډیو ګوري دا د 10 کالو ریکارډ راواله 15,000 نه زیاتې ویډیوګانې مې کړې دي او د الله پاک لاک شکر دی الله ستا لاک شکر دی چې هره روژه راغلې د په زرګو خلک دې رانه مستفید کړي دي او د روژې نه علاوه عام ورځ باندې چې کوم دی دومره کار دې رانه اخیستی دی چې نن په ټوله پښتونخوا کې خو د الف خان شیرپو مشابهت کوي یا تړونه کوي نو د چا سره کوي د عطا صاحب سره کوي عطا صاحب یقینا چې ډېر ښکلی کار کوي خو زه هغه افغانیانو ته هغې خلکو ته سلام پیش کوم چې هغوی ورسره په خلاص مټ سره امداد کوي د دې نه مخکې موږ سټیپ وچلول خو تاسو موږ سره امداد کړو نو دا بیا ولاړه ده ماله یو وړه راکړه یا ماله غوړي راکړه یا ماله چیني راکړه نو نن به ما دوی له ستاسو په مرسته لږ غوړي ورکړی وي لږ به مې چیني ورکړی وي لږ به مې وړه ورکړی وي لږ به مې بل څه ورکړی وي نو په دې کې تکړه شئ ګورئ دې خلکو رجوړه دې نه مخکې 2 سټیپه لاړل خو مجال شته دوی لازي نه دوی دلته ایثار دي یعنې ما ورته وي روجېوالی او زه ومې ویل درته داسې که نه دوی دا غواړي چې موږ د کیمرې ته راشو په خپله خبرې وکړو نو بیا لکابې وړو ضرورت دی درته که نه ډېر ضرورت دی مورې او ستا مورې دا ته ووایه چې ستا څو بچي دي اووه بچي دي په اووه بچو کې ګټه وټه څوک نه کوي نو مورې ته یو مور پکې نشي ساتلی د مور خپو کې خو جنت دی مور خو ډېره خوږه ده زه خو یم چې زما مور ژوندی وی که نه نو زه به ترې پاڅېدم نو نن دا د هغه مور دوا ده چې دا زه نن دا دومره خلکو له زه چاله خو څه ورکړم که نه مورې چاله خو زه روجې ورکړم که نه اغلا نه مورې په دې ګناهګارۍ کې که نه کور کې وایه چې زه یو ځای ته ځمه که نه خو اوس څوک مورې لکه ما ورته صفا خبره خلاصه کړه چې وس مې نو زه بیا باقاعده یو کارډ ډک کړم رسید ډکوم که نه شانتي کارډ والم او بیا رسید ډک کړم په دې کې خو زه رسید مسید نه ډکوم که نه دا صدقه ده د هر سړی دا مالدارو موړی شي او غریب یې موړی شي دې کې دا خبرې نشته دی راشه دې خواته اوس راشئ ما خو وی تاسو به ځئ ما خو درته وي خو دوی غواړي چې موږ خبرې وکړو لکه دې کې زموږ ته کوم ځای شرما خان وي پلار دې شته پلار مې مړ دی مور مې ګردو بیمار موږ شپږ خویندې وي دا موږ دونه وس نه کېږي چې موږ ځان لار سره وړو په کور شپږ خویندې موږ به دغه کار ډېر وخت سم نشي کولی او په دغه شان کې ناست مور مې ګردو بیمار ټولې پیسې په هغې باندې مو لګېدي او زموږ درېیم راکړه څوک نشته دی ګټه وټه هم څه ده هېڅ هم نشته زه به ورته غاښونه کوم کور کې بس هغه خرڅېږي یا ورکوټې روډ مې د موږ شپږ خویندې خلک هر څه پخوي موږ کره هېڅ هم نه وي شپږ غوړه خویندې په کور موږ ټول شپږ خویندې په کور یو بس یاره چې بس موږ دقه شانتي کړو دا 2 ورځې ولې دلته نه راتلې دا 2 ورځې موږ به بادرنګ ټانګرې سره روژه ماده کړه هېڅ هم زموږ وس نه کېږي نو ګاونډیان هم څه نه روړي چې چاله څه ورکړو نو څه راله راکړي چاله څه نه ورکړو نو نه راکوي نو تاسو به چاله څه ورکوئ چې په بادرنګو باندې تاسو روژه ماته کړې ده نو بس هېڅ وس هم نه کېږي موږ دقه شان کې ناست یو ټولې خویندې په کور یې ټولې خویندې په کور یو وړې غونډې وړې صرف زموږ پکې غټ ته دا دونه ورځې ولې نه راتلې پته درته یاره موږ ځي موږ ته پته نه وه بس دغه شانتي کې رالو مور مې ډېره زیاته بیماره ده ټولې پیسې هر څه په هغې لګي ما ته اوس یو ورور د اسلام آباد نه وي دې نن به وي داسې چل کوي چې دا خلک به خواته کښېنې او بس هر څه به وله ورکړي او ځي به او ما هم هغه شانتې کوله خو لکه دا زنانه چې کومه ده که نه خو د دې نه ما هم تپوس نه و کړی نو لکه د دې خبرې به دنیا ته څنګه ځي چې دې ځای ته کوم ځای ته راځي په لومړي ځل دلته راغلې د شپږ خویندې یو وړوکی ورور دی روژه ماتې د بادرنګو په ټنګری کې بادرنګ کم ځای نه راغلی بادرنګ خو هم ډېر ګران یاره هېڅ هم ناکرنې ګاونډیان راله ولېږي چېرته غورځي خور مې روچته کې راوې هغې سره او پښمنې هېڅ هم نه کوه تش اوبو سره او قجورو سره یې دغه نور هېڅ هم دغه نه کېږي دا شه خورې دې ته دې خوره شه
ستا څو بچي دي خو زما 5 جینکې دي او 3 لکان دي او یو مې واده کړ او بله مې اوس ورکړې ده خو بس ګټه وټه مې هېڅ هم نشته بس ورکوټي زوی مې د هوټل کې کېنولې هغې له 300 روپۍ ورکوي په هغې باندې بس خرچه مې اوس ما تاسو ته وي خورې ځای که نه د روجې والی خو تاسو بیا هم ولاړ یې چې موږ خبرې وکړو دا خلک بیا خفه کېږي وي ته وي خلکو له دونه څه ورکړې وي خبرې تپوسونه ترې کوې اوس ماښام له موږ کره غوړو درک نه لګي زه چې ځم دې ځای نه به ځان څه سوالم غوړو له به ویسم دقه شان ناست نه راکه غوړي شته او نه راکه وړه شته پښمني ته راکه کوي نو الله ته په دې امید راغلی چې صبر ته مې زه که څه راکړه نو چا درته دا ځای ښولی زه خو لکه بله ورځ راغلی م چې تا راکړی یو پوچې دې راکړی بیا او خاوند دې کله وفات شوي د هغه دا 3 کال دی 3 کال نو مې زه که څه راکړه کور کې ستاسو سویم ځل دی جي 3 ځل دی ښه نو ګرانو کتونکو ما هر یوې سره چې خبره کوې نو د هرې زنانه یو خپل داستان دی یو خپل داستان یې دی نو دا موږ چې دې تپوس وکړو که نه نو اکثره داسې خلکه شته اکثره داسې خلکه شته چې یاره دا پلانکې زنانه نه ده وي دې له زما طرف نه 15,000 او 10,000 ورکړه په دې تپوسونو کې دا پیدا د دې زنانه وشي په دې تپوسونو کې دا پیدا د دې زنانه وشي ما سره دومره نشته چې زه دومره لینډلاډ یم ګینې دا زنانه چې دا شپه خویان دي بادرنګو دا ذکر کوي رړه مې و چې دا ځان ورته لوګې کړم چې دی له مې دومره هر څه ورکړی وي خو ستاسو د وجې د دغه تنقید والا د وجې چې په چړۍ ناستي او پښتنې داسې او پښتنې هغسې او د پښتنو بېعزتي او د پښتنو په دې حکمرانانو باندې ولې تنقید نه کوې چې نن اوړه ارزان وي چیني ارزان وي چای ارزانه وي هر څه ارزانو نو دې خلکو به وړل نه کېږي دا زنانه لا ولاړ دي زه ورته یم ځې او د هغې باوجود چې کوم دی نو دوی نه ځي نو ولې ضرورتمند دي دې ته ضرورت دی نو خو په دې خبرو مو څوک نه پوهېږي سرکاري وړه هم تاسو ته نه دی میلاو هغې پسې څومره ذلیله شوې قطارونو کې لوبې تش رازو سرکاري وړه دوی ته نه دی میلاو نو لکه سوچ وکړې ګرانو کتونکو تنقید کول ډېر اسان کار دی زما خو الحمدلله ګناهونه کمیږي د دې زړه نه الله زر ناظر دی آته خبر دی الله پاک فیصلې په نیتونو باندې کوي دا دلته کې چې کومې خویندې میندې راځي ډېر په امید باندې راځي دې خلکو سره زما داسې یو رشته جوړه شوې ده چې هر کال وي او ژوندي وو نو دا د 7 کالو نه 8 کالو نه 8 کالو نه 10 کالو نه دلته کې راځي څوک پکې دې کال نه چې راځي نو هغه بل کال نه ضرور راځي خو څه ناسه وړي خو دې پرې موږ سره هماغه بجټ نشته ګینې تش د دې ځای نه څوک نه دي دا دوی نن تش ځي دوی صرف نن اوچه سودا نه وړي تش ځي نو خو داسې څوک تکړه غیرتمند او واقعي مسلمانان ښه دا نه چې پښتانه سره هم دا وکړه پښتنو سره دا بېعزته خلکه دی دا دوی نه د پښتو نه خبر دي د دوی په کور کې بدخالي ده نو پردی ښځه تور سر یې ورته په بد دغه باندې ښکاري نو راشئ غیرتي خلکه راشئ دلته کې کښېنئ خورې د کوم ځای نه راغلي کونډه یا کونډه نه یاړو تپوس هم ترې مه کوه څه دې وس کېږي وله ورکه ما له بچي نه روړي نه ما ته دا کیمرې ته ضرورت یو ځای په کیمره باندې راولم په دوی له ورکې چې دې ځای نه رانه خالي لاس نه ځي زه خوشحالېږم داسې خلک راشي په خپل لاس ورکې زما په لاس یې مه ورکوئ نور په خپل چم گاوڼ کې د غریبو بېوسه خلکو خیال وساتئ موږ ته چې کوم خلک نصیحتونه او چلونه ښیي چې تپوس وکړو چې هلی ګیلاس کې اوبه ورکړي بیا پکې نه شوي بس صرف الف خان شرپوله تکړه راغلی په هغه باندې تنقید او دا هغه او هغه خلک هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی داد راکوي حوصله راکوي او د دې کار ستاینه کوي خو دا کار موږ صرف د نن نه کوو دا د تېرو کلونو راسې کوو 10 کاله شو الله دې د غریب په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ کې سوچونه مثبت کړي چونکې باور ختم شوی دی اعتماد ختم شوی دی یعنې دا مسافر دی پاکستان ته ډېره زیاته پیسه رالیږي خو هغه څه استعمالیږي نه او دا زه چې دا فاونډیشن چلوم نو ما سره صرف غورې د 2 کسو کومک دی 28 لاک 35 لاک مسافر بار دی 2 کسو ما سره کومک دی د 2 نور چې کوم دی دلته د خپل ګوند طرف نه دا سیستم روان دی او نور ما سره چا نشته چې کوم سړی و چې
پلانکې دی وخوړی د پلانکې دی وخوړی دا واغه هېڅ چې نو بیا خلکو له یې ورکوو نو دغه خلک هم د ځان لړه نه خوري چې خلکو ته وچی او دا چل دی او دا چل دی نو لکه چې الله نه پټېږي د انسان نه زه خبره نه پټوم زه ته ډایرک او صفا خبره کوم ډاګیزه خبره کوم چې موږ سره صرف 2 کسه نور باقي د خپل پارټۍ د دې ځای د هغوی سیسټم دی روان دی خلک راځي او وړي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو